یو سړي ځان سره زوی بوتلې ووادل ماشوم زوی د ډوډۍ په دې منځ کې هغه زوی اوبه وڅښلې چې شلق شو په دا مخ یې ووی خدای دې بې خو باسه اوبه کور نشته چې تا دلته وڅښلې د هغې په ځای به یې دارو کې خوړلی نو اوبه دې وڅښلې بابا وایي هسې دې ووالمه وایي ما خو دې ډوډۍ له پکې ځای که وکړه اوبه مې وڅښلې چې دا لږ کیني او نوره مه خورمه نو یو مضبوطه څپېړه یې بله ورکړه خدای دې بې خو باسه نو ما ته به دې مو ویلي وکړه نو موږ خلک وخورو ښه ده بسه بسه د سپېمو او بیا وایي ډوډۍ لګوه هلکه زما خبرې اصلاحي وي خفه کېږئ مانه خوشطبع کېدته یم خو چې تاسو پې پېښ یې ډوډۍ د پردی ډوډۍ ته به دا نه وی چې لږه ده ښه دا سبق هم یاد کړه چې څوک هم درته ووایي ډوډۍ در باندې وخوړه او وایي ډوډۍ څنګه وه ته به څه وې ورته وایي ډېر ښه وي الحمدلله ښه پرې موړ شو وروڼو د دې حدیث نه دا معلومیږي چې پردی ډوډۍ ته به ډېره وی لږه به نه وی کله هم چې د څوک میلمه کې و ډوډۍ دې وخوړه او بیا دنه څوک تپوس وکړي ډوډۍ څنګه وه وایي ډېر ښه وه کوربه دنه تپوس وکړي یاره جي څه کار وشو اوهو الحمدلله ډېره زیاته وه او ډېره زیاته مې وخوړه نو په دې به کوربه خوشحاله شي خو ګورې زموږ د خلکو دا عادت نه دی موږ وایو مړی چې د ډوډۍ د کولو نه وي نو څه له دی کوله وایو که نه وایو اکثر پردو ودونو له موږ لاړ شو او چې بیا راشو یاره مړه بس هسې نار نور رالو نو او بیا به وایي مړه چې د ډوډۍ د پخولو د واده نو څه دپاره یې کوله هلکه قمقله څه په بیه خو یې در باندې نه ده خرڅه کړې دا مه وایه وایي ډېره زیاته وه الحمدلله په دې الله خوشحالېږي دا به نه وی او دا هم هغه څوک وایي چې ښه ډېره وخوري ګورئ خو پته نه لګي او نن سبا په ودونو کې ګورئ خلک درې ځله خوري زموږ طرف ته تاسو نه یم خبر ممکن دا خلک د دې به یو ځل خوري دلته هم خوري نو یو ځل یې ساعت ما ته پته ده یو ځل ساعت په 8-9 بجې راشي نو ناشته وکړي به ویې خوري لومبۍ پینډه کې کښېني وایي دا بختوره ده برکتي ده نو 9 نیمې لس به بیا راشي هلکه وایي هلک ډوډۍ د ډېره زیاته د برکت وه نو 11-12 بجې اخره کې بیا راشي او لا کور ته هم پکې ګوتې وړي خدای دې ورته ټینګ کړه دا زموږ د خلکو عادت دی او ښه ډېره وخوري او بیا وایي یاره بس ماړه نه شو نو اوږي شو دا ولې داسې وی یو سړي ځان سره زوی بوتلې ووادل ماشوم زوی د ډوډۍ په دې منځ کې هغه زوی اوبه وڅښلې چې شلق شو په دا مخ یې ووی خدای دې بې خو باسه اوبه کور نشته چې تا دلته وڅښلې د هغې په ځای به یې دارو کې خوړلی نو اوبه دې وڅښلې بابا وایي هسې دې ووالمه وایي ما خو دې ډوډۍ له پکې ځای که وکړه اوبه مې وڅښلې چې دا لږ کیني او نوره مه خورمه نو یو مضبوطه څپېړه یې بله ورکړه خدای دې بې خو باسه نو ما ته به دې مو ویلي وکړه نو موږ خلک وخورو ښه ده بسه بسه د سپېمو او بیا وایي ډوډۍ لګوه هلکه زما خبرې اصلاحي وي خفه کېږئ مانه خوشطبع کېدته یم خو چې تاسو پې پېښ یې ډوډۍ د پردی ډوډۍ ته به دا نه وی چې لږه ده ښه دا سبق هم یاد کړه چې څوک هم درته ووایي ډوډۍ در باندې وخوړه او وایي ډوډۍ څنګه وه ته به څه وی ورته وایي ډېر ښه وي الحمدلله ښه پرې موړ شو بس دا به وی دا د پیغمبر سنت دی طیبون اعلی ډوډۍ وه د پردی ډوډۍ سپکه به نه وی زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر صفت سو عائشہ بی بی فرمائے وی دا حضور پاک دا صفتو کہ لا یزم زواقا دا سکی دا شی بدی ندی ویلی خو دا حلال گوری دا حرام بیوی دا حرام بی بدوی او دا حلال دا سکی شی بدی ندی ویلی ان اشتها هو کلهو که خوراک بی خوخو خوڑا بی و ان کرههو ترکهو او چی او شی بی نو خوخ نو نبی خوڑا دا به نه وي چې دا داسې دی او دا داسې دی او دا داسې دی او زمونږ خلک څه کوي مونږ چې ودونو له راشو او د واده نه بیا روان شو نو دړی کنځل کوي ای ته دې خدای غرق کا ته شډوکي پکې ای دا خدای تباه کا ته شي چمړې وې
او سپورې روجې وې او څوک وایي ای ته دې خدای غر کډلې پکې اچولې مری راله خوکړه خو چې ټوخ کوي کنځل چې ټوخ کوي کنځل چې ټوخ کوي او کنځل به کوي نو خوار شي په بیه د باندې خرڅه کړې ده چې سپورې روجې وې او یا ډوکي او چمړې وې او یا پکې غوړي بیکارو نو نه به دې خوړه کوي نو دی خو هغه خولې ته د ډکې نیولې دی د سمسې عمره غټ پکې وی د غاښونو نه غوښې راوباسې او بل خوا وی دی خدای غر کا هسې وکړولو دا به بلکل نه د حضور پاک صفت دی د ډوډۍ بد به نه وایې د حرامو به وایې د حلالو به نه وایې درنه یو سړي تپوس وکړي چې ډوډۍ څنګه وه اوهو ډېره مزېداره واه مړه سم ګوتې مې ورسره وخوړې مړه ډېره ښکلې وه که نه یاره داسې برکتي ډوډۍ رښتیا ووایه هغه سړی به خوشحاله شي که به نه شي نو چې دی خوشحاله شو الله خوشحاله شو من لم یشکر الناس لم یشکر الله دا چې بنده شکر ادا کې دا د الله شکر دی الله به خوشحاله شي